أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة حجر شروع ده. واقعه د لوط علیہ السلام خلاص شو. اوس د قوم د شعیب علیہ السلام مختصر حالات بیان الہ العالمین. وإن كان إن مخفف بالمثقل کا إنه كان یقینا شاندار كان و أصحاب الأيكة و أهل د زنگل أيكة زنگل تویل کیږي. نو دغه علاقه کې د قوم د شعیب علیہ السلام پروتو سشهودا لظالمین خامخا ظلم کون کیودا قوم د شعیب علیہ السلام مشرکان مو شرک سره سره ظلم هم کولو په پیمانو او په وزن کې به کمی کول خیانت کولو. رب کریم فرمای فانتقمنا پس انتقام واغستو مونږه منهم د دینا په دې باندې هم جبرائیل علیہ السلام یو आवाज چغه پیواله. وانهما یقینا دا دوه قریه چې د لوط علیہ السلام قریه او د شعیب علیہ السلام قریه لبی امام معنا لبی طریق خامخا په یو لار کې دی. امام په معنا د طریق هم راځي لارې او امام په معنا د تورات هم راځي لکه ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه. دلته په معنا د تورات په معنا د لوح محفوظ هم راځي امام. وكل شيء احصيناه في امام مبين دارنګ امام په معنا د صحیفو د بنی آدم هم راځي. یوم ندعو اورس یوبلم كل اناس طول خلق به امامهم صحیفو په لوبان. دارنګ امام په معنا د قائد سره هم راځي. امام په معنا د قائد انی جاعلک یقینا غرزون کې امثال ابراهیم علیہ السلام ته الله للناس د پر د خلق اماما امام یعنی قدوه فی الدین قائد. نو دلته لبی امام من دلته په معنا د لارې دی لبی طریق د غټې لارې سره خامخا او د لوط علیہ السلام قوم او د شعیب علیہ السلام قوم لبی طریق خامخا په یو لاره کې دي مبین معنا واضح لاره یمر بها الناس چې تیریږي په دغه لاره باندې د خلک. دویم قوم عذاب ذکر کوي الہ العالمین. ولقد خامخا په تحقیق سره یا والله قسم بالله کذبا تکذیب کړي اصحاب الحجر اهل د حجر دا د مدینه منوره او د شام په منځ کې وادي و هغه ته حجر ویل کېده. قوم د شعیب علیہ السلام دلته پروتو د چا تکذیب کړي ول مرسلین درالې غلې شو رسولو واتیناهم ورکړي هم دی لره آیاتنا معجزه زمونږ چې اوخوا صالح علیہ السلام قوم ته ملاو شو دا معجزه دا کانی نه چې استری و فکانو پسودیان ها د دې معجزین مورزین راز کون کې راز وکم او بل انعامات ذکر کوي د دې رب کریم. وکانو ودی ينحتون چې کنستل بین تراشل به من الجبال فی الجبال په غرونو کې بیوتن کورونه به ځان ته جوړول په غرونو کې امینین په حال کون د دې کې و دی په امن کې پراته په کورونو کې د باران نه وغیرہ هر سنه پامن کېو غټو غرونو کې به ځان ته کوټې جوړولې. نو دی بیا نافرمانیو کا چې نافرمانیو کا الله فاخذتهم پس اونې ول دی لرا صيحه یو आवाज سخت دی باندې هم چغواله شو مصبحین معنا داخلين في وقت الصبح مصبحین معنا داخلين في وقت الصبح په حال کون د دې کې چې داخليدون کې په وخت د سبا کې. رب کریم فرمای فما اغنا پس دفن کړانهم د دینا ما غسکانو چودی یکسبونکم کسب کولو من الشرک د شرکنا والاعمال الخبيثه د اعمال د خبيثونه اغي دفن کړ دی لره د عذابنا د عذاب تن دفن کړو. وما خلقنا السماوات رب کریم فرمای ندی پیدا کړی مونږ د اسمانونو لرا والارض او د زمکو لرا وما بينهما غچ په مې د دې دوانو کې دی الا مگر بالحق په حق سره یعنی په دې کې دلایل دی په وحدانیت د باری تعالی باندې. دا سي اسمان او دا سي زمکه څوک پیدا کولې شنه. نو ان الساعه یقینا قیامت چې لاتیه خامخارات لون کې دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاصفح منا فاعرض اراس کوا ترگزری کوا الصفح الجمیله پیراز جمیل سره خکل سره انا بلا فحش ولا جزعنا چې دی کنزلی کوي تورته کنزلی مکوا. دی ټول علماء ته دا خطاب دی ځان توارث وي خو کنزلی مکوا یا عالم اے شیخه ولی کنزلی کې کتا ته څوک سخت خبره هم کی پن نرمه سره جواب ورک ولی کنزلی کې. نو فصفح
رب کریم فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعرض عنهم اعراض کو دیلا درگذری کوا واعفو یعنی فاصفح الصفح الجميع معنا واعفو عفوا حسنا عفو کو دی سره عفو حسنه سره کل عفو ان ربك يقين رستا چې دی ودا الخلاق پیدا کون کې دی العلیم پوی دی ولقد وخامخ په تحقیق سره آتیناک درکړې مونږ تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سبعا من 7 آیات یو سورت چې و آیاتونو والا دی من المثانی منا چې مکرر دی په تلفظ کې په هر مراد تینا سورة الفاتحه دی عمر رضی الله تعالی عنہ علی اکثر مفسرین و چې مراد تینا سورة فاتحه دی ها من المثانی چې مکرر دی په تلفظ کې هر رکعت کې رستل کېږي یا من المثانی چې مکرر دی په نزول کې یو ځل مدینه منوره کې نازل شوی دی او یو ځل په مکه کې والقرآن العظیم او درکړې موږ ته قرآن کریم مراد تینا هو سائر القرآن طول قرآن کریم دی لا تمدن مانا ما اړوه عینیک سترګو خپلو لره یا لا تمدن مانا لا تنظر مګوره عینیک په سترګو خپلو باندې د رغبت په نظر مګوره تمنی مکوه یا پیغمبر علیه السلام ته وی امت ته یوري الا ما غمالون لره متانا چیش ورکړې مونږ دي کافرانو نه به په دې سره ازواجن معنا چاته مو ورکړې اصنافن چې جوړې دي يهود او نصارا ولر منهم درینا نو لا تمدن لا تنظر ولا تتمنى مګور د دې مالونو ته تمنيهم مکوا امت تا وريو چې د دې کافرانو په مالونو باندې تمنی مکو دی مال ته مګوریا دا بس دنیا دا دنیا او سجن المؤمن و جنت الکافر مؤمن د پر جیل خانه دا او کافر د پر جنت ته دا دنیا او بل ولا تحزن الا تغتم غمك یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیهم پری باندې ان علی هلاکهم په هلاکت د دی باندې چې کله عذاب راشي یا کدی ایمان نه وروړي نو غم مکوا واخفض مانا نرم کا واخفض لین نرم کا جناحک سانګ خپل اے شیخ سیوا وګوره ټول قران و معنا کنا بری تعالی چې پیغمبر علی السلام ته کوم امر کوي ته ځان ته وارث د پیغمبر وې نو دا تا تم امر دی کنه واخفض معنا لین نرم کا ټیټ کا جناحک سانګ خپل للمؤمنین د پاره د مؤمنانو کن رحیما علیهم تیزی مکوا دعوت کې ولې تیزی کې کنزلی ولې کې فحش کنزلی کې لکه څنګه اقیم الصلاه د قران آیات په دې باندې عمل کې دغه نور عمل کې نو په دغه آیاتونو باندې عمل کوه کنه موږ خو عام خلکم کوي امیانم کوي زکات خو امیانم ورکوي ته ناس درس کې بیا کنزلی کې قران باندې عملو کې صحیح طریقې سره وخفض منا لین نرم کا ټیټ کا جناحک سانګ خپل للمؤمنین د پاره د مؤمنانو یعنی کن رحیما علیهم مهربان شه پدی باندې مؤمنانو ته ډیر نرم پوښ غریب مؤمنانو سره داسې لهجه باندې خبر وکا یعنی په نرمه سره چې تا تاسو استفتاء ترا شي ډیر عاجز انداز سره ورته فیصله وکا خا جناحک سانګ خپل سانګي د انسان د دوه لاسونه دي نرمول د غیدي پاجزه طریقې سره ملاوي دله مور پلار بارک رضی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه مور پلار ته د خپل څنګه ټیټی کوي سمانا شو دا غي وړاندې کمال عاجزي کوه کمال عاجزي مور پلار مخې ته چې ناسې د تکبر په انداز سره مکینه د څنګه زکیات کا چې په شکل د عاجزه کینا متکبر انداز کې مکینه چې مور پلار ستا سوچونه کړی چې ماته سپکو قتل دی بچی دا سوچونه کی نو وخفض مانا لین نرم کو ټیټ کا جناحک سانګ خپل یعنی جانب کا یا لاسونه یعنی په نرمه انداز سره ملاویږي دي سره للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وقل او يا مؤمنانو ته يا عام خلق اني يقينا زچما انا ذا النذير يرون كم المبين خكارا
کما انزلنا لك سرنګي چې نازل کړو مونږه عذاب دلته تقدیر لګوم. قال الله لو لم يؤمنوا وي الله تبارك وتعالى کچری دی ایمان رونړو بالقران په قران باندې لانزل عليهم عذابا خامخاب نازل کړي شي په دی باندې عذاب کمال کسرنګ انزلنا چې نازل کړو مونږه عذاب على المقتسمين په تقسیمون کو باندې یا مقتسم نه مراد قسم خا مراد د مقتسمین یا د صالح علی السلام قوم چې مقتسمین غي قسم خړلو د سو بدمعشانو چې د صالح علی السلام به د شپې وجنو امر شو ورته چې د شپې وز صالح علی السلام یا مراد تنه غره المقتسمین مراد تنه د صالح علی السلام قوم شو یا المقتسمین په تقسیمون کو باندې دی باندې چې موږ عذاب نازل کړو مراد تنه مشران د قریش ودي چې فورز د بدر کې دا ټیمونه تقسیم کړو لس اوخانه حلال ولا نو هغه باندې د عذاب نازل شو چې ټول مردار شو. یا مراد تنه يهود او نصارا دي چې دا قران کریم پرچا کړو سې منلو سې نه منل درجم آیاتونه نه منل دارنګ صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نو کمال کسرنګ انزلنا چې نازل کړو مونږه علی العذاب علی المقتسمین په تقسیمون کو باندې ها الذين اغا کسانو باندې جعلوا القران چې ګرځول دی قران کریم لرا عیدین من پرچا اجزاء ټوټه ګرځول یو ډلې چې دا سحر دی سحرون بل ډلې چې شعر دی کذبون یو ډلې چې دا دروغ دی بل ډلې چې اساطیر الاولین دا فخانی خلقو قصې دا قران کریم ته ویل الیاذ بالله نو دی دا قران ګرځول عیدین من پرچا اجزان فوربك قسم دي پربستا باندې لنسالنهم خامخ پتا کی تپوس بکوم دینا اجمعین په غونډه باندې عما دا غسن کانو چې ودي عملونه کول دي په دنیا کې فصدع معنا فجهر پس جهر کوا اخکارا کوا بما پاغه سمانه تؤمرو چې امر کولې شي ای بالذي تؤمر به هغه چې امر کولې شي تا ته پاغه باندې من الشرائع د شریعت نه اظهار کوا مجاهد سے وې جهر کوا بالقران فی الصلاه په قران باندې پمانځ کې یا معنا بلغ رسالت الله جميع الخلق ولا سوخکارا د رسالت د الله ټول مخلوق ته وارد اعراضک عن المشرکین د مشرکانو نه د دې پروا مکوا ان یقینا منکفینا کافیهم تعالی المستهزئین د استهزاء کوونکو نه بس د دې په مقابل کې مونږ تعالی کافی یو دا مشرکان د استهزاء کوي د دین ستا بس مونږ تعالی کافی یو الذين دا مستهزئین دا مشرکان او کسان دي یجالون چې دي ګرځولې مع الله سره د الله نه الہ یو خدای الہ آخر بل چې يهود او نصارا دي فسوف يعلمون پزر دي چې دي بپوشي ولقد خامخ په تحقیق سره نعلم علم لرو مونږه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انک یقینا تچ یضیق من تنگیږي صدرک من قلبک زړستا سینستا نه قلبک زړستا بما پاس یقولون چې دا وای دا کافرن خو صبر کو زړه متنګوا فسبح من فصلی پس منز کوا بحمد ربک سند سند بحمد ربک پسند رب الباندې خایا فصلی منسکوا بحمد ربک من بامر ربک بامر درستا باندې مراد دین الحمدلله شو وکن شا من الساجدین ای من المصلین د منسکون کنا دا حمد چې تسبیح سره یو ځای راشي نو مراد د تسبیح نه بیا صلات وي فسبح من فصلی پس منسکوا بحمدک پسنا د رب الباندې الحمدلله شو وکن او شتو من الساجدین من المصلین د منسکون کنا یا ضحاک سب معنا کوي فسبح قل سبحان الله وبحمده دوایا سبحان الله وبحمده واعبد عبادتك وربك درفلا یعنی واستقم علیه مستقیم وسیګه په عبادت باندې حتی تر دې چې یاتي کاراشی تعالی الیقین دلته یقین په معنا د مرګ دی الموت تر دې چې مرګ راشي په عبادت باندې قائم وسیګه یقین په ډېرو معناګانو باندې راځي په معنا د تصدیق هم راځي لکه وبالآخرته په آخرت باندې د متقین چې دی یقینون من یصدقون
ډېر معناګانې دلته په معنا ده یقین چې دی مرګ دی تر دې پورې عبادت کوه چې راشي تعالی را الیقین من الموت چې مرګ دی